بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو موجود یم بورډ بازار کې. بورډ بازار هغه رنګ آباد دی څنګه چې مخکې آباد و. ویل کېږي چې افغان کډوال روان دي. افغان کډوالو سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د پاکستان نه خپل وطن خوږ افغانستان ته ولې نه ځي، هغوی ته مسایل څه دي. په دې اړه باندې به افغان مهاجرینو سره خبره کوو چې هغوی موږ سره څه وایي. ګورو دلته کې افغان مهاجرین موږ سره موجود دي، د هغوی سره به خبره کوو. راشه دی خوا چېرته ځې؟ دا راته ووایه چې دلته پیدا شوي او خپل وطن ته ولې نه ځي؟ هلته پیدا شوي دلته هم کاروبار ده. هلته پیدا شوی دلته یې کاروبار دی. او دلته پیدا شوی دلته پیدا شوی دلته یې کاروبار هم دی. خپل وطن ته ولې نه ځي؟ ولا به دلته هم کاروبار جوړ ده، هلته هم ځمکې نشته ځکه نه ځو، ځای هم نشته. نو چې اوس د حکومت وباسي هغې سره به څه کوي؟ ولا نو باسم هم دا نن مازدیګر دی مو باسي، خپل کاروبار سره به څه کوي؟ بس دا به بس ګالو ورسره ګالو به ورسره. څومره وخت هم په پاکستان کې شو ستاسو د والدینو؟ دلته کېږي دا 15 کاله کېږي. نو تاسو له خو ډېر مخکې ټایم درکړی چې خپل وطن ته لاړ شئ، نو ولې نه ځئ؟ موږ ته ویلي نه دي. څنګه یې نه دي ویلي؟ ویلي دي نو یو افغانی هم نه ده وتی اوسه پورې. نو چې یو نه ځي نو ته هم نه ځې؟ نه څه ټول وشړي بیا موږ به هم ځو. صحیح ده. ګورو د بل افغان سره خبرې کوو. د ځوانو موږ سره لګیاو. ورور خپله پېژنګلو را سره وکړه، د کوم ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مته ولال افغانستان ننګرهار ولایت سره تعلق لرم. دا راته ووایه افغان کډوال واپسي خپل وطن ته کې لګیا دی، تاسو ولې نه ځئ؟ موږ آمدګي نیولې ده انشاءالله، ځو به په خیر سره. او اوس په خیر سره کیمپونه مانته شروع شوي، صوابۍ کیمپ، ولیپور کیمپ، او دا کیمپونه چې راخلاصېږي او دې ځای ته رارسي انشاءالله موږ به آماده یو، ځو به د خیر سره ټول یو ځای. او دلته بس کم افغان مهاجر چې دلته دي دوی هم بس آمدګي نیولې ده او بس انشاءالله ځي به د خیره سره ټول به ځو. نه نو تاریخونه تاسو له درکړي ستاسو چې کم کارډونه وو هغه هم ایکسپایر شوي دي، نو بیا سختي در سره کوي تاسو وباسي، نو ښه نه چې په رضا باندې خپل وطن ته لاړ شئ. بالکل چې ټایم ختم شوی دی، تاریخونه یک تاریخ یې ښودلی و، تاریخ ماته دا دی 25 ورځې اوښتې هم دي. نو اوسه پورې حکومت هم څه ځان نه دی خوځولی کنه چې بس بیخي سختي یې راخیستي یا کورو ته درشي چې وځئ، خو ټایم هم ختم دی، څه یې ویلې نه دي. نو اوسه پورې نو بس موږ به هم آمدګي نیسو د خیره انشاءالله، ځو به د خیره سره خپل وطن ته. دا خو پاکستان ستاسو د عزت خیال ساتي، تاسو له ټایم درکړی چې په طریقه باندې لاړ شئ خپل ملک افغانستان ته، نو بیا خو پکار ده چې تاسو لاړ شئ که نه؟ موږ به انشاءالله ځو، ولې به نه ځو؟ ټایم خو یې راکړی خو ټایم ختم دی، کوشش کوو. نو بس دلته اوس کاروبارونه دي، نو حساب کتاب یې دا داسې نه ده چې منډې د مخې سړی په یوه ورځ کې وځي، 2 ورځو کې وځي. باید کم از کم 6 میاشتې ټایم، کاله پورې یو ټایم باید نور هم ورکړي افغان مهاجرو ته. دا خو دلته ډېر کارونه دي. تاسو له خو ټایمونه بار درکړي. یاره پاکستان حکومت هم داسې عملي اقدام نه دی کړی، ټیم ورکوي خو داسې اقدام یې نه دی کړی چې ویستل هغه. نو که دوی چېرته جدي اقدام وکړي نو او ډایرکټ نو کولی شي په 4 ساعته کې غون افغان مهاجر د تورخم نښه ور وړی. خو که دوی چېرته داسې اقدام وکړي او دوی داسې کوم اقدام نه دی ترسره کړی اوسه پورې عملي، موږ ځو. ولې نه ځو؟ همدا اوس هم ځو چې اوس مې باسي مازدیګره پورې دې مه وباسي، زه آماده یم ځمه. خو لکه دوی هغسې اقدامات نه دي کړي چې نو تا د مطلب تا د مټه ونیسي بار دی کې بس همدغې ته جوړ همدې ته ناست دي. دا ټول هم وایي چې په کور را دننه نه شي او په زور یې ویستلو نو موږ نه ځو. دا یو هم نه ځي، که دلته که په لکونه یې که 10 لکه 15 لکه دا ټول هم همدې ته ناست دي چې په کور ور دننه شي او په زور یې ونه باسي، ولا که هېڅوک هم وباسي. دا راته ووایه چې افغانستان خپل وطن ته لاړ شي، دلته چې کوم روزګار دی دا روزګار به هلته کې هم کې؟ نو خو انشاءالله هلته به ګورو، نو حالات ته به ګورو، کېدای شي خدای پاک د دې نه ښه کاروبار راکړي، ښه مزدوري وکړو هلته انشاءالله. دا خو به دلته زموږ خو دا وړوکی کاروبار دی، شوکیز دی، کېدای شي هلته یو ښه دوکان خدای پاک راکړي. وطن دی انشاءالله، یو ځای هجرت دی، بیرته خپل وطن ته وګرځېږه، ځای پورې ښه راشي انشاءالله. دا خو او مخکې افغانستان ته تللی که په پیله ځل به ځې؟ نه انشاءالله ډېر تللی یم افغانستان، خو زموږ هېواد دی، ما تقریبا 13 کاله هلته تېر کړي، دا 2 کاله کېږي زه دلته راغلی یم. هغه هم بس لږ مشکلات وجې دلته راغلو. کنې وطن خو وطن دی انشاءالله، موږ دلته ځو د خیره، خپل وطن هم دی. افغانستان کې په کوم دغه کې پاتې کېږي تاسو؟ علاقې نوم هم څه دی؟ ننګرهار ولایت شینوار لوی ولسوالي مارکو سرحد ته نږدې ده او اوس موږ هلته پاتې کېږو. چې خپل وطن ته لاړ شئ خوشحاله به یې که خفه به یې؟ ولې به نه خوشحاله؟ وطن خو وطن دی، وطن کې څوک څنګه خفه کېږي؟ موږ خپل وطن دی، هلته موږ نه خفه کېږو انشاءالله. هلته به موږ ښه کاروبارونه به انشاءالله برابرو د خیره سره.
امیر صاحب د لرې نه ډېره خبرې کوي. امیر صاحب سره به اوس موږ دلته کې خبرې کوو چې دی څه وایي. افغان کډوال دي او دا اوس پته نه لګي چې د خوشحالۍ نه چغې وایي او که د خفګان نه چغې وایي. امیر صاحب خپله پېژنګلو را سره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ذبیح الله دی، د بوټ بازار دکاندار یم. ذبیح الله بھائی دا راته ووایه چې خپل خوږ وطن ته واپسي ولې نه کوئ؟ ولې بیا نه کوو؟ آخر یو کول یو که هر څومره ټیم دلته تیر کو آخر به خپل وطن ته ځو. خو دلته د هر چا خپل یو لیندین روزانه روان دی، ګزاری کیږي. نو هر څوک همدغې ته بس په تمه دی چې بس په زوره مو باسي په رضا خو یو هم نه ځو. نو ځکه چې 20 پیرې موږ ته دا ټیمونه راکړه، په ټیمونو خو موږ نه ځو. 3 کاله راکړه، 2 کاله راکړه، 6 میاشتې بار راکړه، خو موږ ځو نه. نو بس دوم هم دې ته جوړه کړې چې کله دې دروازو کې راته ودرېږي چې سړی په یو ګاډي کې سواری او به د خیرې سره نه نو تاسو باندې اوس پاکستانیان جرګو کې چې تاسو لاړ شئ خپل وطن ته. خو په جرګو خو 2000 جرګې را باندې وکړې، همدا جرګه ده چې درته زه او ته نه ځې، خو دا ګلاه خو زموږ ده که نه، د دو خو نه ده. نو ګوره چې بیا دې په زور او باسي نو بیا به خلک وایي چې پاکستانیانو زیاتې وکړو. نو ښه نه ده چې په مینه محبت باندې لاړ شئ. ولې نه چې په مینه او محبت باندې څوک نه ځي بیا ورسره څه کوي. دا راته ووایه چې دلته ستاسو کم کاروبارونه دي، کم روزګارونه دي، نو د هغه هم راغونډ کړي دي که نه؟ یاره کار که درته ووایه کار خو داسې ځای دی 100 کې 50% هم بس هغه کار روان کړی دی او 50% بس زړه نازړه یو کارونه باندې بس داسې ووایه چې په 100 کې 50% موږ په دې کې بس کار پرېښی او 50% را روان دی. زه وینم بوټ بازار هماغه رنګې ډک دی. بس غون دلته افغانان دي که نه، خو درته څه ویلې چې دلته اوسه پورې نه کوم داسې یو چا څوک تنګ کړي دي، نه چاته کوم تکلیف رسېدلی دی. هر څوک بس خپل ما روزانه ژوند تېروي او روان دی، اوسه پورې کوم دغه کې نه دی راغلی. دا غزي چې کوم حکومت دی د افغانستان هلته لاړ شي هلته به خپل څه روزګار کوي؟ هلته به هم دا خپل روزګار کوو، دلته چې کوم روزګار کوو دا به هلته هم کوو انشاءالله. دا راته ووایه چې هلته کې د خپل کور ځمکه څه شته دی؟ الحمدلله کور مې هم شته، ځمکه مې هم شته، ښه زندګي هم شته، هر څه شته دی. خو د پاکستان نه نه ځې؟ خو بس دلته اوس دلته مې هم ډېر خپل دلته مې تقریبا 7 ترونه دي الحمدلله، 5 دلته دي، 2 هلته دي، نو ډېر کور هم دلته دی. نو بس چې کله د خیرې سره 2 حرکت وکړه موږ به ورپسې یو. صحیح. ستاسو چې کوم کارډونه وو هغه خو م ایکسپایر شوي دي؟ بس د خیرې دغه موږ هغه خو به دا تېر 1 کې د ایکسپایر شوي او دا را روان به په انشاءالله دا پیوار به په دې را روان کې ایکسپایرېږي. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو دا د افغان کډوالو خبرې وې. دی وایي چې در هغه دمه پورې به موږ خپل خوږ وطن ته نه ځو چې تر څو پورې د پاکستان حکومت موږ په زوره باندې د دغه ځینه ویستلی نه یو. نو دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت دلوي. الله په امان.